محترم مسلمانانو خویندرونو، نن زه تاسو ته یو داسې وظیفه درکومه چې د هر نارینه ضرورت دی، دغه رنګې د هرې زنانه ضرورت دی، د هر هلک او د هرې جینۍ دا ضرورت دی. نن سبا ماحول داسې ساز ده چې هر طرف ته بېروزګاري ده. یو داسې وظیفه درکوم د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د هغه د مالدارۍ چې کوم راز او هغه چې څنګه مالداره شوی و. محترمو، هغه به کور کې یو عمل کو، دغه عمل تاسو شروع کړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به تا دومره مالامال کې دومره چې ته به حیرانه شي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله وفات کېدو، ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د دواړو جهانو سردار نه تپوس وکړ، د الله رسوله ته وفات کېږي خو زموږ د خرچې به څه کېږي، د خوراک او څښاک غم به څوک کوي؟ د دواړو جهانو سردار ورته وفرمایل صلی الله علیه و آله وسلم چې یو صاحب ایمان سړی به راځي او هغه به ستاسو د خرچې، د اوبو، د خوراک وغیره بندوبست ته به کوي، او دغه صاحب ایمان سړی دا محترم عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه. نو که تاسو هم دا غواړئ چې ستاسو حاجتونه دې نه پوره کېږي، ستاسو مشکلات دې نه ختمېږي، ورځ په ورځ پریشانو کې ډوبېږئ، قرضې په تاسو باندې راځي او دومره قرضې به تاسو رالي چې تاسو حیران شئ چې خدای پاک دا قرضې به څنګه ختمېږي. نو د هغې دپاره یوه ډېره زیاته بهترینه او مجربه او ذمه شانه وظیفه، او هغه هم د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه یو ناشنا وظیفه ده. ټایم ډېر مختصر دی او ډېر په شارټ ټایم کې محترمو دا وظیفه را کېږي. وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې کله تاسو دا وظیفه کول غواړئ، په کور کې به ستاسو کمرې وي، په د ټولو کمرو کې به د یوې کمرې انتخاب وکړئ، د یوې کمرې به انتخاب وکړئ. د کمرې په یو ګوټ کې به دا وي آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. د کمرې په یو ګوټ کې به آیت الکرسی وي، د کمرې په دویم ګوټ کې به هم آیت الکرسی وي، د کمرې په دریم ګوټ کې به هم آیت الکرسی وي، او دغه رنګې په څلورم ګوټ کې به هم آیت الکرسی دا وي. چې کله تاسو آیت الکرسی وویله، د کمرې په هر یو ګوټ کې مخکې وروسته د هغې نه به ته 11 پېرې درود شریف وي، او بیا به اخره کې دعا وکړي، ربه د دواړو جهانو سردار مبارک د صحابي او بهترین عمل دی او د قرآن مجید د ټول نه لوی آیت ما پر خپله کمره کې را تلاوت کړو، ربه دې څومره فایدې دي، څومره ثمرات دي راکړه ماته. نو چې کله عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا وفات شو، دومره سره زره دومره خلک وایي چې سرو زرو دومره خزانې وي چې هغه ځای راکنستو کوداله پکې دا ماته شوله. نو دومره به الله پاک تعالی مال او دولت درکړي، او په شرط دی چې یقین غواړو. چې کله ستا یقین کامل نه وي بیا به ړنګ شي، چې کله ستا مکمل یقین انشاءالله الله پاک به کوي، هر څه به کوي. نو بیا مبارک شه، نن نه هم الله پاک به ستا د څومره حاجتونه دي د هغې غم به وکړي، څومره مشکلات دي انشاءالله خپل فضل به الله دا مشکلات ختم کړي، او د معاشرې یو ښه او مالداره شخصیت الله پاک به د اساس کړي. هر طرف ته به هلکه ستا احترام کوي، ستا به عزت کوي، او دغه رنګې چې ته څه وې حق به کېږي. نو کوشش وکړئ محترم، وظیفه ډېره د کمال ده
په خپل هم وکړئ څومره ستاسو یاران دي دوستان دي هغوی سره هم شیر کړئ چې فایده تاسو ته میلاو شي هغوی ته میلاو شي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته